اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. داسې بیمار د پاره چې هغه بالکل یغه بیماری ټیکیږي نه او بار بار په ډاکټرانو باندې ګرځيږي او ډاکټران هم داسې خبره ورته نه کوي چې عین خبر ورته اوخی چې ارتا دغه بیماری ده. نو لہذا داسې بیمار د پاره یو بهترینه وظیفه چې ده او عاملان چې دی هغه کدا چې لاکی نو ان شاء الله العزیز هغه ته به ډیر خیر او برکت وکړي. نو رجو موږ تاسو ته چې لا چې کومه ده ان شاء الله العزیز بینو هغه آیاتونه د قران دي تبینو خو هغه نمخ کې تاسو د موږ چینل سبسکرایب نیو کړه نو زموږ چینل زر نظر سبسکرایب کړئ او آیت چې کومه ده حف سلام چې کومه ده کوي کیږي حف سلام دي د پاره چې کومه ده کدا چې دا دی هغه بیمار د پاره چې هغه بیماری بالکل همیشه چې کومه ده کوي او هغه بالکل چې کومه ده کنه ټیکيږي بار بار په ډاکټرانو باندې ګرځيږي او غټ غټ علاجونه یو کړلو هغه بیا هم بیمار دي او هغه ته شفا نه ملويږي. نو داسې د پاره هفت اقسام دي او بالخصوص هغه بیمارانو لپاره او چې چا چپړغیږي وي دلته چې کومه ده دلته ډډیږي لکه او یا چې کومه ده دانی پخېږي او یا مخ باندې ورکوټي دانی چې کومه ده لکه خېږي نو داسې د پاره یو بهترین ده او یا جادو او جنات په شوي ده او جادو او جنات سره پای باندې بیماری را بند کړي شوی ده. نو لہذا داسې د پاره هفت سلام ده او هفت سلام ده ترتیب ده چې 100 لاک ځلې و تاسو چې کومه ده لکه دا چې لاکه تاسو مرزي ده که 100 لاک څو ځلې په وی ورځ باندې کوي شي او تاسو مرزي ده او که تاسو په وی ورځ باندې نشئ کولا او څو ورځ باندې تاسو کوي نو به په ورځ باندې تاسو ډیوایډ کې و یو ځای باندې کې نستل او رجال الغیب خاص خیال ستل او انصراف العمر ده او آت کومه ده لکیل نو یقینا بعد بیا هفت سلام چې کومه ده لکیل هفت سلام چې کومه ده لکدا دي آیتونه داغه دي سلام قولا من رب رحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون سلام علی الیاسین سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام هي حتى مطلع الفجر. دا وسلمونه په قران کې راغلي دي او د ډیر زیات فضیلت بیان شوی ده. کوم کسانو باندې جادو شوی دي هغه جادو ختم کړي او چا باندې جنات دي او جنات ختم کړي نو عاملینو لپاره زما اجازه ته چې دا چلاکی والسلام.